بسم الله الرحمن الرحيم. اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. اطلب الجار گوانڈی طلب کا قبل الدار مخکی د کورنا، والرفیق او دوست طلب کا قبل الطريق مخکی د سفرنا. پدی نصیحت کې د دوو سیزونو د تلاش کولو او د هغې د لحاظ او خیال ساتلو ذکر کړی دی. خو یو انسان یو ځای کې کور اغشتل غواړي، نو دله دا پکار دی چې د هغه ځای د ګاونډیانو په باره کې معلومات وکړي. کو د هغه ځای ګاونډیان با اخلاقی، با تهذیبی او ښه وي او نیکان وي، نو کو کور هر څومره ګراني، نو دا کور د ده دپاره ښه دی او دا دی واخلي. او کو دا غزه گوانډیان دا خرابی، بد اخلاقی او خنوی بدکار وی، نو کو کور ارسونه دته ارزان ملوشي، نو دا کور چې دی دا خنه دی، دا بہت رستو بیا ډیر ګران پروزی. او وی دوست طلب کا دا سفر نه مخکی د دې وجه دا ده چې کو یو اوږد سفری خو یو انسان سره پکې نیک دوست دی او اخلاق والا دوست دی، نو دا اوږد سفر به دته آسان شي، ګران سفر به ورته آسان شي. او کو یو ډیر لنډ سفر دی او آسان سفر دی، خو کو د سره کم دوست دی هغه بد اخلاقی، نو دا لنډ سفر چې دی دا به دته ډیر زیات ګران پروزي او ډیر مشکل بشي وته. نو د دې وجې نه د دې په باره کې د معلوماتو کولو حکم کړی دی. اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې اطلب دا پهل امر دی او دا راځي د نصر ینصرو باب نه، طلبا یطلبو طلبنی مصدر راځي معنی د تلاش کول. الجار دا واحد دی، د دې معنی د گاونډي او د دې جمع راځي جیران. قبل دا ظرف دی، ظرف زمان دی او د دې معنی د وړاندې او مخکې. الدار دا واحد دی، د دې جمع راځي دورون معنی د کور. الرفیق دا واحد دی، د دې جمع راځي رفقا معنی د ملګری دوست. الطریق دا واحد دی، د دې جمع راځي طرق معنی د لارا. اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق. د دې ترکیب داسې دی چې اطلب پهل امر، پدې کې انت ضمیر هغه د دې فاعل، الجار مفعول به، قبل مضاف، الدار مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د اطلب فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به، مفعول به نه دا جمله امریه انشائیه معطوف علیه و عاطفه. الرفیق دا مفعول به دی د فعل محذوف اطلب د پاره. اطلب فعل پدې کې انت ضمیر مستتر هغه د دې فاعل، قبل مضاف، الطریق مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د اطلب فعل محذوف د پاره. فعل سره د خپل فاعل مفعول به، مفعول به نه دا جمله امریه انشائیه دا معطوف شو. الوزیع اذا ارتفع تکبر و اذا حکم تجبر. الوزیع ذلیل سړی، اذا ارتفع کله چې اوچت شي، تکبر نو تکبر کوي، و اذا حکم او کله چې فیصله کوي یا حکم کوي، تجبر نو سختی کوي. په دې سبق کې د پروتي او رذیل سړی دوا عادتونه ذکر کړي دي. کله چې رذیل سړی په یو اوچته مرتبه باندې پایس شي، یو اوچته مرتبه ورته میلو شي، نو بیا تکبر کوي. او کله چې حکم کوي یا څه فیصله کوي، نو بیا سختی کوي او ظلم کوي. وجه دا ده چې د رذیل سړی کې هو عقل او علم نوي، دته دا پته نه لګي چې دا تکبر دا د خدای پاک صفت ته او دا د خدای پاک نه علاوه د بل چا د پاره جایز نه دی، او دا د خدای پاک نه علاوه د بل چا د پاره نه هاي. او څوک چې د خدای پاک نه علاوه تکبر کوي، نو خدای پاک بدته سزا ورکي، غضب به وته ورکي. او چې کله فیصله کوي، نو دې ظلم کوي،
د دې وجه دا ده چې کله دې فیصله کوي نو د کې خود همدردی احساس شته نه، ذلیل سړی دی، حسیس سړی دی، نو دې سختی کوي او ظلم پکې کوي. الوزیغ اذا ارتفع تکبر و اذا حکم تجبر. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الوزیغ دا صيغه د صفت ده او دا راځي د کرمه یکرمو باب نه، وزعا یوزغو زغتن او زغتنی مصادر راځي. معنی دا کمزور اخلاق والا کېدل، ذلیل کېدل، حسیس کېدل. اذا دا ضرب تی متضمن دی معنا د شرط لرا. ارتفع دا د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده او دا راځي د باب ابتعال نه. ارتفع يرتفع ارتفاعانی مصدر راځي، معنی د اوچتېدل، پورته کېدل. تکبر دا د باب تفاعل نه، د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده. تکبر یتکبر تکبرانی مصدر راځي، معنی د تکبر کول. حکما دا د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده او دا راځي د حکما یحکمو نصر ینصرو بابنا، حکمن او حکومتنی مصادر راځي، معنی د فیصله کول، حکم کول. تجبر دا د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده او دا راځي د باب تفاعل نه. تجبر یتجبر تجبرنی مصدر راځي، معنی د سختی کول، ظلم کول. الوزیغ اذا ارتفع تکبر و اذا حکم تجبر. د دې ترکیب داسې دی چې الوزیغ مبتدا، اذا دا ظرف تی متضمن دی معنا د شرط لرا. ارتفع فعل پدی کی هو ضمیر مستتر، هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. تکبر فعل پدی کی هو ضمیر مستتر، هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه جزائیه معطوف علیه و حرف عطف. اذا دا ظرف تی متضمن دی معنا د شرط لرا. حکما فعل پدی کی هو ضمیر مستتر، هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا شرط شو. تجبر دا فعل او پدی کی هو ضمیر مستتر، هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه جزائیه دا معطوف شو. معطوف علیه سره د معطوف نه دا خبر شو د الوزیغ مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.